د الله رسول فرمایي که زما پر امت مشکله نه وای سخته نه وای ګرانه نه وای ما به امر کړی وای چې وهر لمانځه ته یا علما فرمایي د لمانځه څه مراد اودس دی وهر اوداسه ته په هر اوداسه کې به تاسو مسواک چې دی هغه واغئ مسواک دا د پیغمبر علیه السلام ډېر لوی سنت دی السواک مطهرة للفم ومرضات للرب د خولې پاکي ده او د الله رضا ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله هم مال جبریل امین علیه السلام راغلی دی ما ته دا هغه ویل چې مسواک 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 بغیر د مسواکه جبریل امین علیه السلام نه دی تللی ما ته دومره تاکید کوي د مسواک او نن موږ مسواک نه پیژنو ملایان طالبان څه دعوت والا څه سپین ږیري مشران دا مسواک سره تعلق لري نور جهان تعلق نه لري هغه وایي مسواک د ټوټ پیسټ ده منم ټوټ پیسټ هم ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده خو لیکن مسواک د محمد رسول الله مبارک سنت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا یو لمونځ وکړي مسواک یې نو پکې وهلی دا یو او که چا مسواک وهلی و بیا مطلب لمونځ وکړي الله رسول فرمایي دا ستا لمونځ یو په اویا دی اویا واره لمونځ وکړه څو ثواب یې دی یو واره لمونځ وکړه څو ثواب یې دی یو مسواک چې ما ورته ووهو هغه مسواک بیا نارینه دي که زنانې دي پروا نه لري د زنان دپاره هغه نرم مسواک حتی عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها هم مسواک درلود مسواک به واغی عایشه صدیقې چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر اسلام مبارک په کور ته رالی څه شی کول اول به مسواک وهل اول مسواک او بیا چې پیغمبر علیه السلام مبارک د خوب راپورته سو د شپې څه به کول اول مسواک وهی د ورځې به اول د خوب راپورته سو څه به کول مسواک به وهی او دا مسواک نو ولې نو څه کیږي علما فرمایي کم سړی چې تاریاکي دی نشهیي دی چرسي دی ایرویني دی شرابي دی دا چې کله مري الله به د دې نشې د وجې په خوله کلمه نه ورولي او د مسواک څو فایدې دي په هغو فایدو کې یوه دا ده الله رب العزت چې کله دی مري الله به په خوله کلمه ورولي مسواک به وهو انشاءالله پیدا یې کې مسواک بس په یو دوې پنځه ورځې کې اثر وهئ بیا یې تازه کوئ هغه زاړه مسواکونه نه هغه په جیبو کې چې ما اچولي خوله دراغله پکې بتره شي صحیح سول تازه مسواک چې څومره ثواب دی د غومره فایدې دي د غومره ګټې دي او نیت دا دی چې د محمد رسول الله مبارک طریقه ده او د محمد رسول الله مبارک په طریقو کې زما استاد لپاره نجات دی په دنیا کې هم په قبر کې هم د حشرګاه پر میدان هم الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې موږ ته هغه طریقې را نصیب کړي چې هغه د محمد رسول الله دی د هغه رواجو دي الله موږ وساتي د الله رسول وخت خلک ولیدل د جاهلیت پر لار باندې روان ولو رواجي او رسمي خبرې د الله رسول فرمایي زړه مې غواړي د ابن ماجه حدیث دي مشکات را نقل کړی دي زړه مې غواړي چې بد دعا درته وکړم چې یا سپیان سي یا خنجران سي یا بزوګیان سي رواجونه مه کوئ د جاهلیت خبرې ول پرېږدئ بس په موږ دې الله رب العزت رواجونه نه کوي الله دې موږ ته سنت را نصیب کړي د پیغمبر علیه السلام طریقې را نصیب کړي الله رب العزت موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دغه تورو مرګ ورکړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول